بر گوهر ایوب صاحب سره چې بله ورځ کومه واقعه راغلې ده د هغې موږ مذمت هم کوو او بل د پولیس حوالې سره زه دا ویم چې ما کوم انفارمیشن یا ما ته څه څیزونه را رسېدلي دي نو تقریبا دا کسان د 45 کالو نه عمرزو سره تعلق ساتي او مغروران شوي دي او 45 کالو نه مغرورانو. خو زه د چارسدي ډي پي او نه آی جي نه دا تپوس کوم چې آیا دا 15 کاله مخکې تا ولې دې دا خلک نه ګیرول، دا مغروران دې نه ګیرول، د دې مغرورانو تا ته پته وه خو دا واقعه چې اوس شوې ده نو زما په خیال دی کې څه سیاسي انتقام دغه هم راځي. نو آیا که پولیس کاروایانې د موجوده حکومت په وینا باندې کوي یا د هغې په اما باندې کوي نو موږ خو د دې ډېر پر زور مذمت کوو. کله چې د وابډا تار ته کونډې اچول شي هغې کې به ورسرې خامخا لاینمین ملوث وي، اکسین به ورسره ملوث وي. کله چې داسې قسمه واردات کیږي او 4 کالو کې مغرور نه ګرفتار کیږي نو ډایرکټ دی کې ډي پي او ډي اس پي ملوث دی. همدغه شانته د عمرزو هغه تېره واقعه چې شوې وه هغې کې موږ مذمت کوو چې پولیس کارکردګي نیل ده، اوس هم هغه مرکزي ملزم ګرفتار نه شو. اوس خو موږ د دې مذمت کوو چې 15 کالو کې دا مغرورانو دا ولې نه ګرفتارېدل. ستا سیسټم، ستا دا دومره انټیلیجنس، ستا دا دومره خرچې چې پتا کېږي نو ته 15 کالو کې مغرور نشي ګرفتارولی یا یو مغرور دې ګرفتار کو نو د هغې حوالې سره چې کوم باعزته شهري دی یا د چا اجرې ته ورغلی د جوړې په خاطر باندې یا د جرګې په خاطر باندې نو د هغې اجرې بېعزتي نه وکول پکار. هغه ان کیس گوهر دی کې ملوث وي هغه د میډیا ته مخامخ کي. زمونږ خو دا یقین دی اوسه پورې چې کوم دغه موږ ته راغلي دي هغې کې د گوهر څه دغه نشته خو ان کیس ملوث وي هغه ته د هغې کې قرار واقع سزا میلاو شي. کوغل زه ساتم، کوغل زما مشر ساتي او کوغل یو خان ساتي، هغه د غل ملګری دی. غل سره هغه همغه شانته ملوث دی، غل سره په ګناه کې هغه همغه شانته ککړ دی. نو غل نه دی اول مخکې هغه راونیسي چې څوک د غل ملګرتیا کوي، چې څوک غل له پناه ورکوي، چې څوک غل مرسته کوي، د غل نه دی مخکې هغه راونیسي نو د هغله به پخپله کم شي. دا غل چې راځي نو زه مرسته کوم، د چارسدي یو بل خان مرسته کوي، د چارسدي یو افسر مرسته کوي. نو په دغې وجه باندې ورځ ورځه چارسده کې غله سیوا کېږي، ورځ ورځه جرمونه سیوا کېږي. یو کس چې لږ جرم وکړي هغه دې راونیسي او سرعام سزا دې ورکړي، بل کس دې بیا مغرور ته پناه ورکړي، بل کس دې بیا د مغرور ملګرتیا وکړي. نو زه د دې مذمت هم کوم او دا یو اپیل کوم چې د غل مرسته نه ده پکار. تیر شوی اجلاس کې تحصیل کونسل د کلیاس د میله مویشیانو دپاره چې دی میله مویشیانو دپاره قرارداد پاس کړو. په هغې کې تحصیل کونسل کومه ټیکسیشن کمیټي ده هغې لاړل، هغه معاینه یې هم وکړه، هغه ځای یې هم وکتو او هغه سړي سره خبرې اترې وشوې او هغه تجرباتي بنیاد باندې هغوی ریکمنډیشن کړی دی ټیکسیشن کمیټۍ د لیاقت لاله یونین کونسل دی او هغې کې چې دی نو 10,000 روپۍ باندې هغې سره د میاشتې خبره شوې ده. ځای به هغوی ورکوي، په موږ باندې څه خرچه نشته. د مال منډی ده جي مال مویش ستاسو یونین کونسل دی ښه جي لیاقت لاله پکې د کاغذ قرارداد دوی پیش کړی جي ټیک شو جي. نو هغه د هغې هغه سپارشات دي او دغه کړی تحصیل کونسل نه د هغې اپروول دی، بیا به دا مونږ پروینشل ګورنمنټ ته لیږو. نو که ستاسو دغه وي نو په هغې باندې به راله اپروول راکړي جي. 4.5 نه تر 5,000 کنال پورې ځمکه ده. دا د اسلامي کالج پراپرټي ده چې د چارسدې نه ورته میلاو شوې ده. په دې مونږ قرارداد هم پاس کړی دی، په مخکې هم خبرې شوي دي، خو تر اوسه پورې د اسلامیه کالج د سټوډنټس چې کم ایډمیشنز کیږي په هغې کې د چارسدې دپاره کوټه نه ده مقرر. هلته کې که کم نوکرۍ میلاویږي، کم سرویسز میلاویږي نو هغې کې د چارسدې څه سپیشل کوټه نشته، څه سپیشل حصې نه ده مقرر. نو زه بیا یو ځل د حوض ته خواست کوم او د حوض نه قرارداد پاس کوم چې په چارسده کې د چارسدې د طرف نه اسلامیه کالج ته دومره لویه فایده رسي چې 4.5-5,000 کنالو انکم هغې ته رسي. نو زمونږ د چارسدې چې کم هغې کې کوټه راوځي د سرویسز نو هغې کې د زمونږ چارسدې له خپله کوټه ورکړي او کم چې د سټوډنټس د ایډمیشن خبره ده نو د ایډمیشن په حوالې سره زموږ سټوډنټس له د خپله کوټه ورکړي. دا قرارداد تاسو ته پیش کوم، تاسو ته منظور دی. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزتمند
کنوینر صاحب، ناظم صاحب، ټیمو صاحب او زما د هاوس ډېر عزتمن درنو خوږو ملګرو، خویندو، پریس ملګري او د نورو محکمو څونه ملګري چې راغلي په جمع السلام علیکم. د لیټ راتلو معذرت. د ایجنډا کې لومبۍ زموږ د تحصیل ممبر د گوهر ایوب پر رهایشګاه باندې د پولیس اپریشن کم اف آئی آر چې درج شوی دی، کم صورتحال په موقعو تقریبا موږ یو څو ملګري ډېر زر ور رسېدلي وو. دا اف آئی آر چې په کومه طریقه درج دی نو د یو عام شهري په حیثیت، د یو عام پاکستانی په حیثیت او د یو پښتون په حیثیت په هغې کې ډېر زیات تضاد دی. او دا څومره اف آئی آر چې درج شوی دی نو زما بالا افسرانو ته دا خواست دی چې کم افسران دغلته په موقع موجودو نو د سرکار د هر څه نه علاوه د یو مسلمان په حیثیت، د یو پښتون په حیثیت دغلته چې څومره پولیس افسرانو او که پولیس والو دوی به صرف په دې یو اف آئی آر کې په دې یو ټکي چې دوی په دې اف آئی آر کې لیکلي دي چې گوهر ایوب با بلند آواز خپلو کسانو ته وی چې په پولیس ډزې وکړي. ټیک ته تا اف آئی آر درج کو ته سرکار تا سره اختیار دی، خو روز محشر شته، روز قیامت شته. په هغه ورځ به نه ته افسر او نه به زه د تحصیل ممبر یم، د یو انسان په حیثیت، د یو مسلمان په حیثیت به زه خدای پاک په دربار کې پیش کېږم. دغې پولیس والاو ته وی د خدای په لوی قرآن لاس کېده او 3 کاڼي طلاق وغورځوه چې آیا گوهر ایوب دا آواز کړی دی چې تاسو ډزې وکړئ. یو دغه خبره ده. بله په اف آئی آر کې د بانیتۍ غټ سیز دا دی او انشاءالله د غونډې چارسدې ته به دا ثابته شي چې ګناهګار څوک دی او بې ګناه څوک دی. زه د بالا افسرانو نه دا اپیل کوم هغوی ته او دا خواست کوم چې دا انکوایري دی په کرایم باندې وشي، په پولیس والا باندې نه شي. د پوسټمارټم مطابق چې کم کس مړ دی د هغه زخم او کم کس چې زخمی دی که چېرې دا دواړه زخمونه د یو څیزي نو لہذا دا ډز بیا پولیس کړی دی، دا بیا دوی خپلو کې یو بل نه دي ویشتې. زه د دې خپل هاوس ته اړخه مونږ 4 کاله قرارداد پیش کړی، خو زه ویمه چې کم از کم نن زمونږ د اجلاس دا څومره ملګري چې دي چې مونږ یا ډي آئی جي له لاړ شو، یا آئی جي پي له لاړ شو، یا وزیر اعلی له لاړ شو، یا چیف سیکرټري له لاړ شو، چې د پاره د خدای که تاسو د سیاسي نمایندګانو دا حال کوئ د یو سیاسي ډلې په وینا نو بیا موږ ته ووایئ وی تاسو سیاست مه کوئ، تاسو د خپل کلي مشري مه کوئ، زمونږ خاص یو مخصوص ټوله ده هغه لګیا ده، بس هغوی به موږ له سیاست هم کوي، هغوی به موږ له کار روزګار هم کوي، تاسو ټول په ارام کښېنئ. که چېرې موږ له قوم اوټ راکړي او موږ دې ځای ته رارسېدلي یو نو موږ نه د خپل قوم هم څه تمه ساتي، نو چې زمونږ دا حالي نو زما د یو عام ملګري به څه حالي. اول خو دوی سره د ډز اجازت نو، داسې هېڅ حالات نو، خو نه پوهېږو چې زمونږ د دې ملک نه، زمونږ خاص کر د پښتنو د علاقو نه پته نه لګي چې داسې څه سیسټم روان شوی دی چې موږ پښتون او خاص کر چې بیا د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق ساتي پته نه لګي چې موږ په څه طریقه دوی دباوئ، په څه طریقه دوی موږ کښېنئ، په څه طریقه په مختلفو طریقو باندې دوی موږ دباوئ. نو آیا که دې ملک کې موږ ته د اوسېدو اجازت نی نو موږ ته ووایې، نو موږ به ځو ځان له به څه غم وکړو، او که نه موږ سره خپل شانتي کارت شته، موږ د دې پاکستان اوسېدونکي یو، نو چې څنګه د بلې پارټۍ د ورکر، د عهدیدار، د ممبر، د ایم پی ای، د ایم این ای په دې ملک کې د اوسېدو حق دی، نو بیا دغه شان حق زم لرم
زه هم یو پاکستانی یم، زه هم ما سره هم یو شناختی کارت شته، زه د دې ملک باشنده یم او زما پوره حق دی چې زه په دې خپل ملک کې اوسم. دا څونه دفعې چې لګېدلي دي که په قانون لاړ شو نو که قانوني کار ته ما سره کې او تا زما په حجره کې مخرور نیولی دی نو 216 دفعه ته په ما لګولی شي. دا څومره دفعې چې تا ما باندې لګولی دي، تا زما د تحصیل ممبر پر اور لګولی دي، دا ټولې د بنیتۍ دي. بل زه د دې خپل تحصیل چې څومره ممبران دي زه دا قرارداد پاس کوم. زمونږ د قرارداد خو اکثر دغم نی، خو بهرحال د تحصیل د فورم نه دا قرارداد پاس کوم چې د دې څومره انویسټیګیشن دی نو مهرباني دې وکړي چې دا د کرایم باندې وکړي. دا زمونږ د چارسدې پولیس نه کوي ځکه هغوی کار هم کړی دی، تفتیش هم هغوی کوي، نو د دې هېڅ پته نه لګي چې دې کې به حقیقت سي او دې کې به دروغ سي. ستاسو د ټولو ملګرو ډېره مننه. مال مویشي منډي چې دا هغه 147% ابو لاړه. ابل وروسته زما د چنګچو اډه چې دا هغه خرڅه کړې ده او هغه د ټیکه ورکړې ده د سډیرو او هغه هم دغسې تلې ده او بس سټینډ یې ورکړې، خو د هغې په بدل کې ټیمې چارسده سډیرو له څه فیسیلیټي ورکوي دا به ما ته نن وایي او په هغې نه پس به زه بیا نوره خبره کوم. کو هغه ټیمو صاحب وایي، کو هغه بل څوک وایي، دغه دي وایي چې سډیرو له څه فیسیلیټي تاسو ورکوئ د دې په بدل کې، په هغې نه به مخکې بیا ځو. حاجي صاحب خو خبره وکړه، خو طارق صاحب د الله پاک په طارق خان د الله پاک په جنتونو کې په سډیرو کې دا ټیکس نه و. سډیرو کې به دا څاروي خرڅېدل او دا ټیکس په سډیرو کې نه و. ته ته نه نالې تا ولا هلته ځای غشتې خو هلته ته په هغې باندې په لکونو روپۍ ملې. ما د نن نه 4 کاله مخکې په دې هوس کې ویلي چې دا سډیرو د دې تحصیل چارسدي حصه ده. د سډیرو هلته چې کوم د ټیمې ټرانسفرمر د سټریټ لایټ چې کوم میټر دی هغه اوس هم مشتاق خان سره پروت دی او هغه ما ته بله ورځ هم وویې چې څوک راشي او دا میټر والي او دا ټرانسفرمر دې ته انسټال کړي او دلته سټریټ لایټ ولګي. سډیرو له خو دا فیسیلیټي دی د ډیران خبره کوي. شاهد خان به دلته ناست دي، ما وله درخواست ورکړی په 2 میاشتو کې هغه ډیران ته نه دي اوچت کړی. د اریګیشن د چینل صفایي کو ته کې مې کوه، اریګیشن پیش او کار یې پیشه کو ته انکروچمنٹ کې مې کوه، انکروچمنٹ او ایسی پیش او ډي سي پیش او کار یې پیشه. ته ماله دا فیسیلیټي خو نه راکې، ته خو سډیرو نه هلته مدن روچتې، تا د سډیرو چنګچي اډه خرڅه کړې، تا د سډیرو بس سټینډ خرڅ کړې، تا اوس دا د مال مویشیا د طارق خان په وخت کې په سډیرو باندې ټیکس نو ته ته اوس ټیکس هلې، ته سډیرو له څه فیسیلیټي ورکې. 4 کاله تیر شو، زه دا خبره هر وخت کوم چې بیوټیفیکیشن دا پیسې راغلي، خیر دی کو تاسو په دې چارسده باندې نه لګوئ نو په سډیرو باندې لږې شان پیسې د بیوټیفیکیشن نه ولګوئ. خو په هغې باندې څوک هم هغه دلته خو راشي ټیکس نه تیلی سډیروالو نه هلې و په دراشي ډیران ما درخواست ورکړی، ما ته دې څوک ووایي را دي شي چې هغه ډیران یې په 2 میاشتو کې ما درخواست ورکو، په ټیلیفون مې مونوې، ما چې پراپر د هغې دغه وکړم هغه چا اوچت کړی؟ چا هم نه اوچت کړی. صرف د دې موجوده صوبایي او مرکزي حکومت دپاره د خلکو نه ټیکسونه هلې، د خلکو نه سرمنې وباسې، د هغې په بدل کې وله ته څه ورکې؟ سم وله نه ورکې. که موږ مرکزي او صوبایي حکومت په دې باندې ګرمو، موږ دا تحصیل حکومت هم په دې باندې ګرمو. ته خلکو نه ټیکسونه هلې، ستا لوکل فنډ ته خو راځي، ته خو زما د چې کومه زما ای ډي پي راشي، زما دپاره ترقیاتي فنډونه راشي، ته خو زما په هغې باندې هم کټ لګې. اول ته خپلې تنخواګانې ورکې، اول ته خپل پنشنې ورکې، بیا زما په ممبرانو باندې هغه تقسیمې. تا لوکل فنډ خو پکار وه چې ټیمې چارسده نن په دغه کې وه، نن ټیمې چارسده په خساره کې نه وه. دلته خلک پکار دي، ناظم صاحب ته هم دا پته ده، دلته افراد پکار دي، ملازمین پکار دي، ملازمین لږ دي، خو ولې نه اغوښتلي کېږي؟ ټیمې چارسده چې ده په خساره کې ده. تا خو سپور ټیمې چارسده د خسارې نه ونیویسته، نو ته بل د ما لوکل فنډ ته چې کومې راځي اوبه په ما باندې ترقیاتي فنډ کې په هغې باندې ته څه تقسیم کې.
د سډیرو والي سر خو دغه خبره ده. بیا به مې همدا درخواست وي چې په بیوټیفیکیشن کې د خدای دپاره په دې سډیرو کې د سټریټ لایټو ډېر ضرورت دی. هلته د هغې ځای میټر هم شته، ټرانسفرمر چې دی اب هم اپډیټ سره په ریکارډ باندې پروت وي. او د دغې دپاره چې دونه په لکونه روپۍ ترې راځي نو که د هغې یو 15-16 یا 10,000 بل په میاشت کې ته جمع کې ټیمې هغه جمع کوي نو په هغې باندې به څه وشي، کو دا هم نشي کېدی. نو د دې بیوټیفیکیشن د مد نه په هغې کې پکار و چې هلته سولر لایټ چې دي په هغې کې کار شوی و. په سډیرو ډېر غټ به ځکه هغه تاله انکم هم درکوي چې کله تاله یو ځای انکم درکوي یو ځای ټیکس درکوي بیا په کار دی، دا ستا ذمواري ده، بیا په کار تا باندې دا فرض دی چې ته به هغې ته هغسې فیسیلیټي هم ورکې. دویمه خبره د چارسدې چې کوم هسپتال دی د هغې حوالې سره کومه دلته به د هغې مشران هم ناست دي. خو زه د دې خوست نه هم دا خبره کوم چې دلته داسې خلک ناست دي چې شل کال یې وشو او دې چارسده کې ناست دي او دلته دې هسپتال کې هغې نه قبضه مافیا جوړه شوې. که مریض ورشي هغه سره هغسې بیهیویر کوي، هغه سره هغه بد بیهیویر دا خلک کوي. د خپل د هسپتال د صفایې حکومت خو لګیا دی، هغه وایي چې موږ دا کوو او موږ به دا کوو او موږ به دا کوو. هغه هم څه ونه کړل. دا موجوده چې کوم خلک دي د خدای لپاره دا خلک خو راته ټیک کې د چارسدې هسپتال ته تاسو ورشئ بله ورځ یو ویډیو شیر شوې ده، دا زموږ دپاره د شرم خبره ده چې په ډسټرکټ ډیچو کې په هغې کې د شپې سپي ګرځي، په دننه په واډونو کې سپي ګرځي. دا زمونږ د ټولو دپاره، دا زمونږ د ډیچو دپاره، دا دلته زمونږ د ډي سي صاحب دپاره، دا دلته زمونږ د ډسټرکټ ناظم اعلی دپاره د شرم خبره ده چې په چارسدې هسپتال کې سپي ګرځي. دا هسپتال دی، دا ستا ډیچو ده. دا ته وایي زه به حکومت دعوې کوي ما په هیلت کې دا وکړو او زه په هیلت کې دا کوم. ته په هیلت کې هېڅ هم مه کوه، خو دا موجوده چې کوم حالات دي دا راته ټیک کا. دا موجوده چې دا کم پیرغونان په چارسدې هسپتال کې د تېرو شلو کالو نه ناست دي او دلته قبضې جوړه کړې ده او دلته یو خپل مافیا جوړه کړې چې ښه ډاکټر راشي کو هغه په ارتوپیډک کې راشي، کو په سرجري کې راشي، کو هغه په میډیکل کې راشي. دی څه کوي؟ دا مافیا دی هغه سړی تنګوي، هغه سړی به څه چل کوي؟ هغه غریب په دې مجبور شي چې ځان له بیا ټرانسفر وکړي. دی هغه دونه تنګ کي. نو زما دغه مطالبه ده. دویمه اهمه خبره زه وختي داسې وایم څوک به خبره وکړي څوک به دغه وکړي. موږ هوس ته راشو دلته کینو خپلې ګپې شپې ولګو او ناظم صاحب را باندې یو پیالې چې اوس کو ځو هل سره روان دی، هغې باندې څوک هم خبره نه کوي. دقلته دا کوم هسپتال چې تیر ګورنمنټ جوړ کړی ما ورته مخکې ویلو چې کو چا په چارسده کې کار کړی کو هغه ارې پاټۍ والا دی، کو هغه زما پاټۍ والا دی، کو بلې پاټۍ والا دی، هغې ته به داد ورکوو، هغې ته به خراج تحسین پیش کوو. ډېر ښکلی هسپتال یې جوړ کړی خو هغه هسپتال او تاسو ورشئ بله ورځ ما د هغې لیسټ کتلې بله ورځ یې چې کوم اډرونه ورکړي بیا موږ دا وایو صفۍ څوک نه کوي. صفۍ به څه څوک وکړي؟ ته ورسه چې کم خلک یې غشتي د کلاس 4 د برتې دا رول دی چې هغه به ته به دلته چې دا کم د بېروزګارۍ دفتر دی هغې ته به هلته به لیټر لیږي د هغې نه به نومونه هلې هغه به تا ته لیسټ رالیږي او هغې چې تا ته څونه نومونه راولېږل هغه خلک به راولې او هغه به انټرویو کې بیا په هغې کې دا پکار دی زه ټیک ته دا صوبایي اسمبلی یو قرارداد پاس کړی او ته والا کلاس 4 ایم پی اے له ورکې د ایم پی اے خلکو کې خو تاسو هغه لیسټ وګورئ په هغې پسې به خندا درشي. 18 کسان یې برتي کړي دي او د 19 کسانو انټرویو یې کړی، د 19 کسانو انټرویو یې کړی، 18 کسان یې برتي کړي یو یې پکې اپسنټ خولی دی. دا زما نیب تم دا لغه دی زما نورو ادارو تم چې د دې ټیک ټاک د دې انکوایریو کې دا دې څه کړي دا تا کم قانون هلته جوړې او ته وایې چې داسې به کېږي او دا به د بېروزګارو د دفتر نه راځي. دا هېڅ چېرې د بېروزګارو د دفتر نه هم د دغې خلک بالکل یې واله چې تا کم خلک غشتي اب هم د دې چارسدې خلک وي خو چې کم رول ریګولیشن دی کم چې تا یو قانون جوړ کړی کم چې چارسدې د نورو خلکو حق هم په دې کې شته. دغه بېروزګارۍ دفتر تا اصله راوستې دلته چارسدې کې بېروزګارۍ دفتر خو تا دې لپاره جوړ کړی چې دلته به خلک رجسټریشن کوي او موږ به بیا د هغې په ذریعه به موږ دلته لګو او کلاس 4 به برتي کوو. نو د هغې بالکل وایلیشن شوی د دې د تحقیقات وشي. زه د حوض په وساطت سره دا مطالبه کوم او په آخره کې
زمونږ د غم نه دی خو دلته عوامو رالیږلي دا هوس دی او ناس یو پکار دی چې تیر کوم زمونږ احتجاج وشو زمونږ تاجر برادري چې کوم د مهنګایۍ خلاف احتجاج وکړو موږ یې مخکې هم حمایت کړی موږ یې بیا هم حمایت کوو او ډېر ښکلی احتجاج یې وشو خو دا موجوده مسله چې کومه ده دا خو هغه دغه دی لکه بلکل ډېر غټ احتجاج داسې احتجاج مشران وایي موږ نو کتلی خو داسې احتجاج په 1970 کې داسې احتجاج شوی و دا څنګه چې دا کوم احتجاج وشو څنګه اړتال وشو او هغسې اړتال اوس په دې موجوده وخت کې وشو نو په دې پکار دی چې اکشن والي او تاسو وګورئ دې خلکو ته به بلکل میاشت دوه پس پته ولګي تاسو موجوده د ګیس بیلونه وګورئ په هغې کې چې کومه د ګیس کم اضافه شوې په قیمتونو کې او کومه فارمولې په هغې باندې اپلای کړې هغه تاسو وګورئ عام سړی په هغې باندې نه پوهېږي د کم سړي بیل چې 300 روپۍ به راتلو نو د هغه بیل به اوس راځي 1400 روپۍ به د هغه بیل راځي په دې سوی ګیس کې دا چې چا به ډېر یونټ استعمال کړي نو 600 پورې به یونټ چې دی عددي چې کم یونټ دی هغه 600 پورې تلو هغه اوس 100 پورې ځي هغه 1600 روپۍ پورې چې ته کو ډېر یونټ استعمالې نو 1600 روپۍ ټارګېټ یې غوله 1600 مخکې دا 600 اوس یې وله 1600 کېښودو تا چې په دې کم موجوده د پټرولو او د ډیزلو دا کم اضافه چې دا د مهنګۍ دا کم لهر دی دې سره 350 ارس چې دی هغه ګران شو دا خلک وایي ګراني نه ده راغلی او ګرانۍ ته به ګراني ولې نه ده راغلی ستا به مخکې د وړو دا کومه تروړه چې ده دا 20 کیجي کم چې یو غریب سړی هغه وړي دا مخکې په 100 باندې وه دا په 820 روپۍ باندې وه دا د وړو دا تروړه نن چې ده نن په 980 روپۍ باندې ده ستا دا چینی چې دا په 50 او په 55 روپۍ باندې دا نن په 70 او په 75 روپۍ باندې دي د غریب سړي د خوراک هرڅه چې کوم هغه دال چې کوم هغه په 120 روپۍ باندې نن په 170 روپۍ باندې دي غریب سړي له بالکل ملا ماته کړې د دې خلاف به انشاءالله تاجرانو سره موږ مخکې ولاړو زه د حوض د طرف هم دا اعلان کوم چې په دې خلکو باندې رحم وکړئ دا غریب چې دی دا خودکشۍ ته مه جوړوئ غریب تاسو خودکشۍ ته جوړ کړی دی د غریب ورې نور وس نشته میاشت دوه به هغه دا مهنګایي چې دا به برداشت کي خو د میاشت دوه نه پس به ګورې دلته خانه جنګي جوړېږي به ځکه جوړېږي چې ته خو ستا وې چې روټۍ به دې بالکل په 10 روپۍ خرڅوي روټۍ دې څنګه په 10 روپۍ خرڅه کړي تروړه ورته تا په 985 او په 980 روپۍ باندې کړه نو روټۍ دې څنګه په 10 روپۍ خرڅه کړي نو معلوم چې ډاکټر سید محمد دلته کې په سپینه جامه کې بدماش بدتمیزه ډاکو زه وایم چې یاره د دو عمره بدتمیزه انسان فرعون دی چې د دې زمانې او د دلته کېنولی دی پته نشته چې د په شا د چا لاس دی زه خو د دې حوض په وساطت باندې د صوبې د حکومت نه هم دا مطالبه کوم چې یاره خدای ته وګورئ دا سړی د دې ځای نه لرې کړئ او زموږ د چارسدې په دې غریبو عوامو باندې رحم وکړئ لومبۍ خبره خو دا ده چې د چارسدې ډي ایچ کیو هسپتال ایم ایس صاحب او د اجلاس کې نشته زیاتر مسلې هغوی سره ریلیټډ دي یو مسله د رضړ هسپتال ده نو هغه ډاکټر فرهاد د هغې ایم ایس دی نو تاسو له پکار چې تاسو هر اجلاس کې ډي ایچ او صاحب ځان راغواړئ ایم ایس صاحب ځان راغواړئ فرهاد صاحب د رضړ هسپتال ځان راغواړئ دې کې زموږ د ډي ایچ او آفس سره یو مسله هم ریلیټډ نشته خو دا 4-5 په اړه مسلې چې دي دا به زه هغوی ته کنوی کوم ٹھیک شو سید محمد صاحب والا دا دوی یو ملګري خبرو که چې شپې پکې په فیسبوک ما پخپله کتلي شپې پکې پراته دا به مو ته کنوی کړو پیشنټ سره مس بیهیویر دی دغه به مو ته وایو ډاکټر خلاف مافیا دا کم ښه ډاکټر چې وي هغه دوی ډیوټۍ ته نه پرېږدي داسې خبره دا به مو ته کنوی کړو او بله پکې اپوینټمنټ مسله وه رضړ هسپتال ډاکټر فرهاد ته نو دا ټول به مونږ هغه ته کنوی کړو خو تاسو چې کله اجلاس کوئ نو هغوی پکې راغواړئ کونسل نه قرارداد پاس کړو چې یاره د هسپتال کې دا کمې چیټۍ ورکړل کېږي نو مهرباني دی وکړي چې دې ته کم از کم دا د یو کس کار نه دی د 2-3 کسانو کار دی مریض به په قطار کې ودرېږي هغه به چیټۍ ته 2 غنټې انتظار کوي که نه بیا به ډاکټر ته هلته په دروازه کې 2 غنټې انتظار کوي نو د شفا به دته کله میلاویږي د هغې د وجې وفات شو
د مار 3000 قسمونه دي، 1200 قسمونه چې دي د هغې ویکسین شته او د 1800 باقي نشته. زمونږ کلی سردریاب شیخ کلی. زه تاسو ته یو خبره کوم د دې میډیا په ذریعه او تاسو ټولو ته وایم چې مار څوک هم وخوړو او هر قسم مار وخوړو او زمونږ کلي ته ژوندی راورسېدو، نو نور خو نه وایم، خو که زمونږ کلي ته ژوندی راورسېدو او مړ شو نو خون به زما د غاړي. کم ایجنډه ده هغې باندې ټولو خبرې وکړې، زه پې صرف لږه شان رڼا چوم. زمونږ ډېر معزز ممبر گوهر ایوب ورور چې کومه واقعه هغه سره شوې ده ډېره ناخوشګواره او د نه کېدو خو پولیس کړې ده. یو تحصیل ممبر دی، یو سیاسي ورکر دی، یو پارټۍ سره راغه یو تړون دی. پکار دا وه خو داسې خلک د هغه حجره کې وو نو یا به یې ورله جرګه کوله یا به دغه وخت کې څه د روغې خبره وه. پولیس بالکل پولیس ته دا حق شته، پولیس به ورغلي وو او هغه ته به یې ویلي وو چې یاره تا سره دا مخروران دي، یا یې مونږ له حواله که یا یې مونږ له راکه، دا اشتهاریان دي. نو خو هغوی مذمت کړی وو، بالکل بیا پولیس ته دا حق شته چې د هغې نه پس څه ایکشن هغوی اخیستی وو. داسې خو نه ده څه دهشتګرد نه وو چې پولیس پې یکدم ورغلي وو او هغه شانتې اندادون فایرنګ یې پې کړی دی. بالکل څنګه چې صمد باچا ووې چې دا یو دفعه په هغه باندې د پولیس مطابق لګېدی شوه چې د سره مخرور په حجره کې و، خو د هغې بیکګراونډ یې وکتی شي چې دغه وخت کې هغوی څه کول. آیا جرګې وله کوله د روغې خبره وه او خو نه دا د ساتلي وو. نو پکار دا ده مونږ ډي پي او صاحب ته، ډي آی جي صاحب ته او آی جي صاحب ته دا وایو چې مهرباني دې وکړی شي، دوی ته د انسټرکشنز ملو شي چې داسې د ناخوشګوار واقعې بچ کېدو لپاره یو مؤثر اقدام دی اوچتېږي. د هغې نه پس خو بیا هغه معزز کم چې شهري دی اته هغو ونه کي نو بیا پولیس ته اختیار شته چې یو ایکشن والي. د دې نه علاوه د هاوس 2-3 قراردادې پاس کړې. دې کې کم چې زمونږ پیر علي خان روډ د یو ټیکې د کینسل کېدو وې نو کم چې آکشن کمیټي ده ټي ایم او صاحب به رسري شي او ډي ایس پي صاحب اے سی صاحب سره به کینی او ټول د خبرې وضاحت به ورسره وشي او د صمد باچا د خبرې حواله به هم ورکړي چې څنګه سوات ته ځي او هلته د هر ګاډي د میلمنه 100 روپۍ یا 80 روپۍ لي نو هغه پیسې هماغې ټي ایم ای ته ځي، هماغې علاقې ته ځي. نو پکار دا ده چې دا ګاډي زمونږ روټ استعمالوي، زمونږ سړک استعمالوي، د دې چارسدې د تحصیل په حدودو کې تیریږي نو دا ټیکس هم مونږ ته ملو شي، زمونږ کونسل ته، زمونږ د ادارې ته. بل کم چې ډاکټر صاحب او مونږ یو قرارداد مشترکه پاس کو د عمرزو چوک باره کې، دې کې مخکې هم کار شوی و 2-3 کاله مخکې، خو انشاءالله تعالی اوس به مونږ کې پی ایچ ای ته باقاعده طور باندې ردې ریټن ولیږو. زما رور د دغه ځای متعلقه ایم پی ای دی، انشاءالله تعالی دغلته باقاعده یو چوک جوړ شي، ختم نبوت چوک عمرزی. نو دغه ډاکټر صاحب دغه ستا خبره به انشاءالله سرته ورسي. دې نه علاوه کومې چې دا نور ټیکهجات دي څنګه چې تحسین الله جي صاحب تاسو ته ووې چې کم ټیکهداران آلریډي لګیا دي هغوی سره به هم د اکشن کمیټۍ والا کینی، قرارداد دې ځای نه پاس شو او مناسب چې کم په تیر شوي کال باندې هغوی ټیکه اخیستې وه یا نوې راځي چې هغوی سره په نیګوسیشن باندې یو خبره وشي او دا ټي ایم ای د خسارې نه بچ شي. بله خبره پیر علي خان او داسې په میډیا باندې روز دونه زه ګورم چونکې نن ایم ایس صاحب نه دی راغلی، یو ډاکټر صاحب دی، ډاکټران خو مسیحاګان ورته وایي، خو د هغه خلاف یو ډېر شکایات را روان دي چې یا رویه ښه نه ده یا خلکو سره ښه طریقې سره نه میلاویږي. نو دا مونږ وزیر اعلی صاحب ته، مونږ هیلث منسټر صاحب ته دا درخواست کوو چې په دې باندې د ایکشن واخلي او یو مناسب ډاکټر صاحب د دلته راشي چې د غریبانانو او د شریف شهریانو خیال ساتلی کیږي. د ټي ایم ای د حال مناسب فیس باره کې خبرې وشوې. زمونږ محترم احمد علي خان رور ډېره ښه خبره وکړه
چې د ان جی او نه دی 10,000 روپۍ لی، بیا چې کم لوکل دی هغوی نه 5,000 لی، او چې راغې نه بیا پبلک څه ګیدرنګز دي 3,000 روپۍ دی لی. یو ښه تجویز دی. په دې باندې مونږ وایو چې دغه شانتې کینو کمیټي قرارداد پاس شو، دا نافذ شو نیم، دې نه پس کمیټي به راغې باقاعده اپروول راکړي، بیا به هغه مونږ ولګو او مونږ به مختلف اخباراتو له ورکو چې دا زمونږ یو فیس دی، د دې لپاره دا مقرر شو. نو سار به بیا داسې څوک نه راځي چې دا حال مونږ له مفت راکړه، ځکه دلته زمونږ جنریټر استعمالیږي، بجلی حالات ډېر ښه ني، نو هغه تیلو خرچه کم از کم چې دا تیلو خرچه او دلته چې کم د دې صفایانې کیږي، کم کس په مقرر دی، او دا فرنیچر استعمالیږي چې هغې خیال وساتلی شي. په آخره کې ستاسو ټولو ډیره شکریه. ان شاء الله تعالی بار بار به ملاویږو، یو غټ اجلاس به بیا کوو او هغې کې به ان شاء الله تعالی بیا نورې خوږې خبرې کوو.